ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمد ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في ضريبة غنم بأفسد لها من الحرص على المال والحسد في دين المسلم وإن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آله عزیزانو پتیر جمعہ کی منگ من شر حاسد اذا حسد
د حسد متعلق څه خبره کړې وه مختصرا. د قرآن د سوره بقره د مذکوره آیت نه دا معلومیږي ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. دا آیت کریمه د اهل کتابو یهودو او د نصاراو متعلق نازل شوه ده. الله مسلمانانو ته دا خودل غواړي چې حسد د مسلمان کار مسلمان حسد نه کوي. په یو زړه کې ایمان او حسد دواړه نه ځایږي. د حسد ما تیر جمعه کې وضاحت کړو. حسد دې ته وایي چې د بل چا خونه سړی خبر شي، د بل سړي خیر نه سړی خبر شي، نو د سړي په زړه کې اور بچ شي. یاره فلاني له الله زړه ورکړ، نو ستا زړه کې اور بل شي چې ولې یې ورکړ، ارمان دې چې نه یې وی. الله چاله مال او دولت ورکړ، ستا په زړه وسوځي چې یا الله چې نه دی ورکړی، چې دقسې کنګله ګرځېدی. نو چې دې ته حسد وایي او دا حسد او ایمان په یو زړه کې نه جمع کېږي. حسد کار دی د منافقانو، د کافرانو او د یهودو د عیسایانو. کم سړی چې غیر مسلم دی نو هغه به حسدګر وي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دے ترغیب و ترہیب. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کچرے دعا وگی لیوان لیوحبجن شرمخ، دعا وگی شرمخان و دعا وگی لیوان د گڑو د بیزو پر رمی باندے ورخلاص کے، نو آگا دعا وگی لیوان با رمیلا دمرا نقصان و نرسئی. لکه څومره چې مال باندې حرص او سڑکی حسد د مسلمانه ته نقصان رسئی. یو سڑے مال باندې مین دی، ګوره یو مال بطور ضرورت مال سره تعلق لرل دی، دا ضروری خبره دینه بغیر کار نه چلی. یو مال بطور ضرورت ګټل دی، بطور ضرورت استعمالول دی، د خپلو ضروریاتو د پاره کې خودلو ساتل دی، دا ګناه نه لري. یو د زړه ته کوزول، زړه کې مال او دولت سره مینا کول او هغوی ته زړه کې دننه ځای ورکول، نو دارنګې حسد زړه کې ساتل. د چا چې زړه کې دننه د مال مینه وي، حرص وي، مړیږي نه، او زړه کې دننه حسد وي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وَإِنَّ الْحَسَدَ لَيَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. لکه څرنګه اور چې لرګی سوځوي، دارنګې چا زړه کې چې حسد وي نو هغه نیکی سوځوي. نیکی حسد ته نه ټینګېږي. ته منځونه کوه، ته عبادتونه کوه، ته نفلونه کوه، ډېر ښه کارونه کوه، خو چې کله د بل مسلمان ته زړه کې حسد دی، ستا ټولې نیکۍ به ضایع کېږي. په ورځ د قیامت چې کله تا ته عمل نامه میلاو شي، تا د چا غیبت کړی دی یا د حسد کړی دی،
نو تالا چی کلا عمل نامہ ملاو شی او تی پڑاو کے نو تبوائی چی یا اللہ ما خفلنی زے کی یو دیر اللوی خیرات و صدقہ کڑیوا اغیر پکی ندلی کلے اللہ ما خو دیر نفلو نکڑیو یا اللہ اغا پکی نشتا یا اللہ ما جہاد کڑیو آغا دا ملائکو نپاتی شوئے چرتا کسک اللہ جل جلالہ طرف نہ بجواب ملاوی گی چھے تا دا خلق بدویلیو تا دا خلق عزت نہ خراب کریو تا بل پس خبری کریوی تا حسد کرو نو دا حسد پا وجہ باندستا آغا نکے زائے شوی آغا اللہ جل جلالہ کل آدم گرزولی اڑو دکڑی اللہ فرمائی چھے اندارنگی یہود چھے دے اگوی دا غواری چھے تاسو دا ایمان نخلاص شے دمرا حسد دے حسدا من عند انفسهم داولی اگوی غواری چھے تاسو دے کافر شے ایمان و اسلام تاسو لولی پر زون دے زکا چھے اگوی داوی حسد دے زونو کی چھے دوی باندے ولی اللہ دمرا انعامو کر دوی ولی دا جنت والا جوڑ شول دوی ولی دا آخری نبی منلو والا شول ناوی دا غواری چی دوی دی زمن پشان کافر وے اندارنگی دی یہود و مبارکی سورت النساء کی رازی اللہ فرمائی ام یحصدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ دا یہود مسلمانانو سرا حسد کئی چی اللہ پاک ولی دوی کو ایمان باندے مشرف کرل ولی دوی تا اللہ دمرا لوئی فضیلت ورکو ارمان دے چی دوی دی محروم وے دی ایمان نا چی من سرا برابر وے حسد دمرا ناکار شہدے اے مسلمانانو چی دینا پناہ اخت شہدہ وہی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کلچی بیمار شو نو جبرائیل امین با تشریف راوڑو اور پیغمبر علیہ السلام باندے بے دم اچولو داغا دم الفاظ دادی چکن دم با جبرائیل علیہ السلام اچولو اغبا فرمائل بسم اللہ ارقیکا من کل دائن یؤذی ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك اغبا دادم اور باندے چولو چھ بسم اللہ ارقیکا زدہ اللہ پنم باندے تادم اوما چشینا من کل دائن یعزیکا دا ہر حد بمرینا چاگا اے پیغمبر تال ضرر رسائی تال تقریب در رسائی اگو طولو بمرو ندد اللہ کو نم باندے دماؤما ومن شر کل حاسد اور شر دا ہر حسد گرنا اغین دیہم اللہ ساتا وعین اور دا بد نظرین دیہم اللہ بچکا اللہ یشفیک اللہ دے تعالی شفا در کی زکا چھ دا مرض ور کولو والا اور دا مرض لری کولو والا چوک دے اللہ دا زمانگا ایمان دے رسدی تاقید دا توحید وائی کلا چھ بچا دا ایمان چھ ٹھول کرونا اللہ کئی آغا بیا قبرونو تا منڈی نوہی آغا بیا افسرانو پسی منڈی نوہی آغا خلق بیا لیاو پسی منڈی نوہی ولی تمرا لوی اللہ چکا نظماد شارک نہم ماتنیز دے یو سڑیتا بادشاہ یو سڑیتا وزیر اعظم اویلی بند یو سڑے دو وزیر اعظم سرلی دلیشی وزیر اعظم ستا خبر آوری مطالع ضرورت شتا چھتا چپڑاسیان پسی ہو گرزی شتا ضرورت کلا چھ وزیر اعظم ستا کور کے وزیر اعظم تا سر سہارو بگا ملاقات کئی مطاقت وزیرانو در رضولت للو ضرورت اللہ فرمائی نحن اقرب الیہ من حبل الورید زر انسان تا شارک نہ ہم دیر نیز دے اما زمانگا اللہ منتقور کی ہم موجود دے پیت بار دا علم سرا
اللہ پاک مالا دعاگانوں کی ہم موجود دے، اللہ مالا جماعت کی ہم اویلیبل دے، اللہ زمان خبرہ باہر مواوری، اللہ زمان خبرہ دنر مواوری، تنہائے کے میں ہم رب العالمین خبرہ واوری، مجمع کے دنر ہم مواوری، کسو چیئے وہم رب تا ہم آوری، کسو سڑکی دننا پٹے پٹے خبری کون آغا ہم زمان رب واوری، نو کلا چو رب ماتا ہر زے کی معلوم دے، اور رب زمان ہر زے کی آوری، رب زمان ہر زے کی اتما باندے حاضر و ناظر دے، نو زمان بیا وزیرانو تا، بادشاہانو تا، ملنگانو تا، اولیاءو تا، پیغمبرانو تا، بزرگانو تا زمان حاجت ٹھیک دے زار شما دا اولیاؤنا خلق اسر کی دا غلط فہمی سر پیدا شی یہ شدی اولیاء نمانی آئے ہائے اللہ پاک دے تاپا حلوہ باندی موڑ کی زار شم دا اولیاؤنا قربان شم دا انبیاؤنا قربان شم دا مور پلارنا قربان شم دا نیکان خلقنا قربان شم دا قبرون والاونا قربان شم دا مرنا قربان شم دا جوندونا خماتا چا اللہ میں لوی گی زاوی تا پل فریاد لورن زمان دا فریاد اور دلو والا رب ما سرا ہر جے کی موجود دے زمان دا فریاد اور دلو والا رب ما تا ہر جے کی اویلیبل دے اور بلزا قانون دے چو سوارونو قبل ولو والا رب دے حاجتونو پورا کرولو والا رب دے نو کلا چھ اللہ حاجتونو پورا کرولو والا دے کلا چھ اللہ ارمانونو پورا کرولو والا دے نو ماتا پتا دا چھ پیغمبر سوال قبل ولے اولیاء سوال قبل ولے اور پر وسیلہ کے چھدا خلق خطا کری دی شیاطینو خلق غلولی دی دکا کری دی خلقو ورطوئی چیر جی وسیلہ کی ولی پیش کا وسیلہ کی نبی پیش کا نانا زما قرآن دا دے نہ ڈک دے قرآن وسیلو نہ ڈک دے خود انسانان اور دا پیغمبران و وسیلے پکی دا ذات دا شخصیات و وسیلے پکی نشتا اخبر ایمان وسیلہ کا اللہ تھا اخبر نیک عمل وسیلہ کا اللہ تھا اخبر کمزوری وسیلہ کا اللہ تھا ربنا ظلمنا انفسنا قرآن کی دا ذکر ربنا ظلمنا انفسنا داد آدم علیہ السلام دعا دا داد حوا علیہ السلام دعا دا داد پیغمبران دعا دا ابھی اللہ تسوال کئی ربنا ظلمنا اول وسیلہ کی رب پیش کی ربنا اے رب تزمن پللو والا اے تزمن وسیلہ ظلمنا منگا پزان باندے تیرے کڑے اخبلا کمزوری وسیلہ کئی نو رب تا اخبلا کمزوری وسیلہ کا اور رب تا اداغن نمونا وسیلہ کا دینا غر وسیلہ بلا نشتا نما خبر کولا کلا چھ زمان رب ماتا اولی بلدے ہر جو کے موجود دے زمان سوال قبل اولو والا دے نمالا دبل چاہتا دتللو ضرورت زد آخر کیوں اللہ یشفیک داد جبرائیل دم دے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندیا چھوڑے دے دم کے گورا نپکے دو بزرگانو وسیلہ ذکر دا نپکی دا پیغمبر وسیلہ ذکر دا نپکی دا ملائک وسیلہ ذکر دا دا چانوں پکی ذکر دے بسم اللہ ارقیکا من کل دائن یغزیکا ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک قبل ولوالا اللہ نو بہرحال پیغمبر علیہ السلام باندے بچی کل جبرائیل امین تماشا ہولو نو دم کی بے ہم دا حسد نہ پناہ ہوتا چھے پیغمبر زتا دا اللہ کو نم باندے دماؤ ما دا ار حسد گر دا حسد نہ اللہ دے دا خلقو دا حسد نہ ساتا بہرحال اندارنگی بد نظر نے ہم پناہ ہوتا نو حسد دیر خطرناک شے ایوہ واقعہ نکلے شیخ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین کے آغا ہوئی چھو بادشاہ سرا لیو غریب سڑے ہو دیندارہ نیکوکارہ گندے سڑے ہو آغا با ہمیشہ دے بادشاہ دربار لرات لو
هغه به یوه خبره کوله، د بادشاه په دربار کې به هغه یوه خبره کوله. خلقو ته به وایي چې ای خلقه، احسان کوونکو خلقو سره نیکي وکړئ. څوک چې نیکي در سره کوي د احسان بدله، محسن ته د احسان بدله ورکړئ. یو سړی چې ښېګړه وکړي نو د ښېګړې کوونکي سره نیکي وکړئ. یو ټکی به دا کولو. دویم ټکی به دا کولو چې کم سړی بد کوي هغه ته به د هغه خپل بد پوره شي. کم سړی چې بد کوي هغه له به خپله سزا په خپله میلاویږي. لنډو الفاظو کې داسې ده. ای خلقو نیکي کولو والا سره نیکي وکړئ. څوک چې نیکي در سره وکړي، ښېګړه در سره وکړي، هغه سره ښه وکړئ، د هغه احسان بدله ورکړئ. او کم سړی چې در سره بد کوي هغه سره بد مه کوئ. هغه ته به د خپلو بدو بدله دا بدو نه په خپله میلاویږي. بادشاه به د سړي ډېر قدر کولو چې یاره دا ښه سړی دربار کې د خدای خبره کوي، ښه خبره کوي. ډېر قدر به یې ورله ورکولو. بادشاه ښېګړې به یې ورسره کولو. د قدر او احترام نظر باندې به یې ورته کتل او نږدې به یې ورله کرسۍ اچولې وه. یعنې چې دلته تشریف کېږده. په هغه مجلس کې یو حسدګر سړی و. هغه به چې کله دا سړی ولیده چې راغلی او وبه چې نیکي کولو والا سره نیکي وکړئ او بدۍ والا پرېږدئ، هغه ته به دا خپل بد ورپاسي وبه یې وهي. بادشاه به ښه ځای کې کېنولو. نو هغه به ډېره غوسه راغله چې مړه داسې ډېر غټ ملای حسد یې پیدا شي چې د بادشاه د ده قدر ولې کوي. راغی یوه ورځ بادشاه له ورته وایي چې جي دا پلانی مولانا صاحب چې راځي به تا په مخ کې چې دا چغې وایي او وایي چې نیکۍ کولو والا سره نیکي کوئ او بدو والا سره به خپله بد به ورته رسي، بد به هغه سره خپل بد کوي. او دا ته چې ورته وایي چې دې کرسۍ کې جي تشریف کېږده، ده نه خبرې هغه ورته چې نه ده نه و بس یو ښه غونې سړی و. هغه ورته وایي چې بادشاه سلامت، دا بار په مجالسو کې تا متعلق وایي چې د بادشاه خولې نه ډېر څښاک بوی ځي. وایي ښه زما متعلق دی وایي چې د بادشاه خولې نه بوی ځي. وایي او بادشاه سلامت. نو بادشاه ورته وایي چې د دې خبرې تصدیق به ورسه کېږي چې دی رښتیا وایي او که تاسې دروغ وایي. هغه ته چې اسانه خبره به ځي. سبا یې راوغواړه ورته ووایه چې راځئ خوښه زه تا له غوږ کې څه خبره کوم. نو چې ته دی راوغواړې نو دی چې تا له درښکته کېږي نو دی به باقاعده په خپله خوله پوزه باندې لاس کېږدي. نو دا خولې باندې پوزه باندې لاس ځکه ږدي چې خلکو له دا تاثر ورکوي چې د بادشاه خولې نه بوی ځي. هغه وایي ښه دا خو سبا زه راغواړم ګورم. نن یې دا دربار کې شیطاني وکړه، حسدګر سړي شیطاني وکړه. بادشاه وایي چې زه به هغه سړی سبا راغواړم. نو دا سړی لاړو هغه سړي له، دا حسدګر لاړو هغه دینداره سړي ته ووایي چې یاره جي سبا 9 بجو تاله زما دعوت دی. هغه ورته وویل چې ډېره ښه ده، دعوت خو سنت عمل دی، قبلول یې پکار دی. نو دې حسدګر هغه له روپۍ پخه کړه او ښه ډېر اوږه یې پکې واچولې. اوږه خو پېژنې اوږه چې د خولې نه ډېر څښاک وځي د سړي، اوږه یې پکې واچوله او دا د بدبو والا څیزونه یې پکې واچول. ښه ډېر یې پرې وخوړل. ورته پته وه چې بادشاه به ده پسې جواب رالېږي 10 بجې خو د بادشاه سره د ده ملاقات دی. نو هغه چې کله روپۍ وخوړه پوه شو چې ما خو ډېره اوږه وخوړه. بادشاه جواب ورپسې راغی چې مولانا صاحب بادشاه سلامت وایي چې دربار ته دې راشي. دی په منډه منډه ورغی، دا دینداره سړی. بادشاه ورته وایي چې لږ دې خوا راشه مولانا صاحب. نو مولانا صاحب زړه کې سوچ راغی چې ستا خولې نه خو ډېر بوی ځي، اوږه دې خوړلې ده. نو هغه چې بادشاه له ورنږدې کېدو
ولګي ورته نیونه په خپل خولې پوزه باندې د دې لپاره ګوتې کېښود چې بادشاه ته زما د خولې بوی ورنشي. خبر باندې پوه شو؟ هلکه نه شوی پوه. الحمدلله هغه خپلې پوزې او خولې باندې ګوتې کېښودې. بادشاه زړه کې پوه شو چې دا خو رښتیا هغه سړي ماته ویلي وو، دا خو ما نه ډېر نفرت کوي. پوزې باندې ګوتې کېښودې، دا خو رښتیا ډېر ناکاره سړی. نو په هغه زمانه کې د بادشاه دا قانون و چې چا له به انعام ورکولو نو هغه له به په خپل لاس پرچه ولیکله، ورته وویل چې لاړ شه زما فلاني ګورنر یا سیکرټري سره ملاو شه. نو هغه به چې هغه خط یوړو هلته سیکرټري لا یا په ګورنر لا یا چا له به وښودلو نو هغه به پکې لیکلي وي چې 500 اشرفه ورکړه، 1000 اشرفه ورکړه. نو دې بادشاه دې سړي له خط ولیکلو، گورنر ته خط ولیکلو، ورته وویل چې دا سړی درلېږم څنګه چې درشي نو بس بغیر پوښتنې نه به سر ته نه کټ کړي او بوجۍ کې به یې واچوي، ماله به یې راولېږي. بادشاه زړه کې غوسه ولراله چې دا خو ما متعلق غلط سوچ لري. انیک سړي ځان سره پرچه واغسته، هغه لا څه پته ده چې دې کې څه لیکلي روان دی. لار کې دا حسدګر سړی ورباندې راغی، ورته وویل چېرته روان یې؟ هغه وویل چې یوه بادشاه له چیټي لیکلی ده فلاني ګورنر ته. دې حسدګر خو پوه شو چې دا خو یوه څه انعام ورته لیکلی دی. حسدګر ورته وویل چې مهرباني به وي دا چیټي ماله راکړه، زه به یې ورسم، ستا به کاري ضرورت په دې دا به زه اوسم. هغه ساده سړی وغوښتل چې ښځه ته یې ورسوه. هغه چې هغه چوټي وړې ده ګورنر ته، ګورنر چې کله پړاو کړی ده نو هغې کې یې لیکلو چې دا سړی درشي نو بغیر پوښتنې سر پې نه ووهه، مړې کا او بوجۍ کې بند کا او بوجۍ کې بند لاش یې ماته راولېږه. هغه چې پړاو کړو هغه ته وویل چې دا خط کې چې څه لیکلي دي تا ته پته شته؟ هغه ورته چې نه. وی چې دې کې خو یې دا لیکلي دي چې دا مړ کا او په بوجۍ کې لاش بند کا. هغه ورته ویل چې جي مهرباني به وي د چیټي راکړه، دا زما نه ده، دا خو د بل چا ده او ما د هغه نه راغسته ده. هغه ورته ویل چې اوس د ملوک په ټول کې راغلی د بادشاه امر دی، خدای وکړه لاړ شي. ښه مزېدار یې مړ کړی او بوجۍ کې یې اچولی، اوس یې بادشاه ته لېږلی دی. بادشاه لا چې کله سبا د لاش ورتلو، لاش ورسېده، بادشاه ته خبر ورسېده چې لاش راغی، سړی یې وژلی او دې ټایم کې چې ګوري دربار ته هغه دینداره سړی نیکوکاره سړی بیا راغی، سلام یې واچولو چې السلام علیکم ورحمت. بیا یې اواز وکړ چې د نیکۍ کوونکو سره نیکي کوئ، څوک چې احسان کوي هغه سره احسان کوئ او د بدو کولو والا ته به الله بدله په خپله باندې ورکوي د هغه د بدو. بادشاه ورته وویل چې دا څه ماجره ده؟ تا له خو ما خط درکړی و چې دا ګورنر ته یوسه، ولې تا خط نه دی وړی؟ ویل یاره جي لار کې فلانی سړی راغی، هغه ډېر اصرار وکړو چې دا خط به زه ورسومه. د هغه زړه کې دا یقین و چې دې کې به څه اشرفه او انعام لیکلی. ما وویل چې زه دا غریب سړی دی دی لیوالي نه. وی ښه تا نه تپوس کړم. بادشاه شکي شو. بادشاه ورته وویل چې پرون چې ته ما راوغوښتې څه وجه وه چې تا په خولې پوزه باندې لاس کېښود؟ ورته وویل چې بادشاه سلامت، هغه خط چې وړی دی الله دې د سره ښېګړه وکړي، هغه ما له روپۍ کړې وه او ما باندې ډېره زیاته اوږه خوړلې وه. تا چې کله وغوښتلمه نو زما زړه کې راغلم چې زما د خولې نه د اوږې بوی ځي، هسې نه چې بادشاه سلامت له بدبویي ورشي. نو دې وجې نه ما خوله او پوزه باندې لاس کېښوي. ښه بادشاه پوه شه چې واقعي چې کومه خبره سړي کوله چې تاسو حسدګر او د بدو والا سړی پرېږدئ، هغه ته به د خپلو بدو بدله خپل بد په خپله باندې ورکوي. قرآن کریم کی سورہ فاطر کے اللہ فرمائی وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ
بد تدبیر کئی سوچ سے چالونا کئی ناکارا چالونا با پروردگار عالم آگو خلق باندے داگے وبال غرزئی چی کمو خلق ناکارا چالونا کری بد تدبیرون چی سڑے کئی تو چه بل پغشولی داسی پوشا چه داغشی بدستا پلور گزارشی کوئی ما کنا دبل سڑی پلار کے حسن چه دے کوئی پغاڑ لارشی وی کرد گلو کچی سیما دے گزارشی ازغی مکر پتخو کے بدے خارشی تو چه بل پغشولی داس پوشا چه داغشی بدستا پلور گزارشی کوئی مکن دبلو سڑی پلار کے حسن چه دے کوئی پغاڑ لارشی اللہ فرمائی وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ دا بدو تکبیرون وبال با پاگو خلق باندی پروزی چی سوک بد تکبیرون جوڑائی سوک چی بل کوئی کنی سوک چی بل پغش باندی ہولی نو دا غشی با خود دلرازی دا بد با خود دلرازی نو مسلمانا حسد مکا دا حسد و دال دا پتا باندی پروزی دا دا چا قانون دے اللہ قانون درے قسم حسد دے پا دنیا کے یہ آغا حسد دے چھو سرے کلا بل سوری سرا نعمت ہو گوری یا داغ خزولی دا چھڑے رخ کل خز اللہ والا ورکڑے یا گاڑے اولی دا چھخولے گاڑے والا اللہ ورکڑے یا بچے اولی دا چھڑے خیستاو تاکر بچی والا اللہ ورکڑے یا گاڑی و موٹر و بنگلے والا اللہ ورکڑی یا عظمت و جیدہ گناہ والا اللہ ورکڑی یا عزت والا اللہ ورکڑے یا علم والا اللہ ورکڑے یا بل ہنر اللہ ورکڑے نو کلا چھ دا حسدگر آغا بل سڑے و گوری زان نا و چھت سڑے و گوری نو دا نیت دا راشی چھ ارمان دے دا نعمت خدا دلنوے ورکڑے مالا دن نوے ورکڑے خوچت سرنوے دا ارمان نہیں کئی چھ ما سر دے دے خود دا ارمان کئی چھ دا سر دے نوے ارمان دے چھ دے کنگلاوے ارمان دے چھ دا دے زوے مروے ارمان دے چھ دا گاڑے تینا چاہتا خوالے ارمان دے چھ دا خزے تینا طلاق آغستے دا ارمان نہیں کئی چھ دا سے زمان دے زماوے دا گاڑے دے زماوے یا چھ دا دن نوے زمان دے آڑے نوے خوچ دا دن نوے دا دولنا خطرناک حسد دے دا چی شہر ہے دا یہودو اور دا کفار کم حسد چا اللہ ذکر کرے وہ سورہ بقرہ کی وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ آرون دا نعمت مسلمانانو بندے نلورے دا نپر زکے دا پخپلا هم مسلمانے تتگی نو دائنہ وقتا چیزی دی مسلمان وے مرچ دی مسلمان نوے دوی جنت والا نوے گوشیوی دوی صراط مستقیم والا نوے دوی اعلی اخلاق والا نوے دوی قرآن نوے منلے دوی زمان پشانتا کفار او بیدین ہوئے خیر دو ایک ضرورت نشتا من دن مسلمان نوے کچھ دوئی نوے بخبر پوشو نو دا ٹولنا خطرناک انتہائی خطرناک حسد دے قرآن سورہ نساء کے انداز ذکر کرے اللہ فرمائے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً آروی دا غواری چارمان دے منافقینو دا خواہش دے چی سرنگ منگ کافرو دا سوچ مسلمان دے مادا سے کافرو چی من سر برابر شی دا سر دن دا سی بیزت ہے لکا زچی بیزت ہے دا دن دا سی غریب ہے لکا زچی غریبیم دا دن دا سی میرات ہے لکا زچی میراتیم دا دن دا سی محتاج ہے لکا زچی محتاجیم دا خطرناک حسد دو او دا حسد
سوا د کافر او د منافق او د یهودي نه بل څوک نه کوي. ونن سبا مسلمان کوي. ما ورته ویلي وو مخکې زما ډېرې خبرې ساده ساده خبرې خو ګوره ډېرې قیمتي بعضې. ما تاسو ته خبره کړې وه چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دا مخکې کلمه طیبه وه. څه شی وه؟ دې سره به سړی مسلمانېده. چې کله به سړی مسلمان شه دا کلمه به وویله نو د دې کلمې لاندې به ژوند تېرول هغه ته لازمي وو. که کله د دې کلمې د چتر نه دی وتی نو بیا به کافر کېده. داسې وکه نه وه. نن سبا دا کلمه طیبه نه ده پاتې. دا دم جوړ شوی دی. څه شی دی؟ دا دم دی، منتر دی. نن دې چې په ځان چوف که که نه بس ته ټوله ورځ د دې چترۍ نه بار ګرځه بیا کافر کېږي نه. داسې دا و که نه ده؟ نن سبا مسلمان چې کلمه وویله دی وایي چې بس بیا نه کافر کېږي. ځکه مور سره نکاح جایز وګڼم، ځکه خور سره نکاح جایز وګڼم، ځکه د پیغمبر بد ووایم، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس سپکې سپوره ووایم، ځکه الله ته کنځلې وکړم عیاذ بالله، ځکه قرآن بې عزتي وکړم، ځکه د الله حکم نه منم، ځکه د کلمې خلاف چلېږم، ځکه حرامو ته حلال وایم، که حلالو ته حرام وایم، که خنزیر جایز وګڼم، که بل ناروا ته روا وایم نو زه کافر کېږم. که چا درته وویل چې کافر به شي نو زه غوسه کېږم چې ما په ځان دم اچولی دی څنګه به کافر کېږي. یعنې چې کلمه مې ویلې ده خدای دی غلطه د کلمې خو بنیاد وایسته. کلمه خو په مثال د یو محل ده، یو بلډینګ دی. کله چې تا یو محل یو بلډینګ جوړ کړ اوس به دا محل او دا بلډینګ د افتونو نه ساتي. څه شي نه به یې ساتي؟ طوفانونو نه به یې ساتي، د بارودو او د دمکو او د بمونو نه به یې ساتي. او که ته په منونو بارود راوړې په خپله بنګله کې ږدې او بیا په هغې کې بتۍ ږدې وله اور ورکوې نو چې کله ته لویې دماکې په خپل کور کې کوې او بیا هم وایې چې زما بنګله آباده ده نو دا ته لیونی یې. څه شی؟ دمکه چې په کومه بنګله کې وشي هغه بنګله سالمه نه پاتې کېږي. آفات او طوفانونه چې په کومې بنګلې باندې راشي بیا د هغې خوبونه به وینه هغه ورانه شوي. ایمان همدغسې یو باریک محل دی د شیشو. دا به د کاڼو نه ساتې، دا به د اوسپنې او د ګولیو نه ساتې، دا به د کفریاتو نه ساتې، دا به د نفاق نه ساتې، دا به هر هغه ضروري خبرو نه ساتې چې کومې خبرې د لا اله الا الله خلاف دي. او که کله تا هغه کار وکړ چې کوم د لا اله الا الله خلاف دی نو ستا محل او ستا د شیشو بنګله به بیا به ټوټې ټوټې پرته وي. نو بهرحال پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مکارو نه پرهیز کوئ، مکر مکر. د مکر بوج وبال دا په هغه سړي باندې راځي چې کوم سړی مکر او فراډ او دوکه کوي. محمد بن کعب قرظي رحمت الله علیه فرمایي چې درې څیزونه نظر نه وساتئ. دا دریو څیزونو والا سړی چرته هم نجات نشي موندلی. نمبر 1 مکر. مکر چا دپاره هیله او چال جوړول. نمبر 2 بغاوت، د حاکم وقت نه بغاوت کول. نمبر 3 وعده ماتول. کم سړي کې چې دا درې عادتونه وي هغه نجات نشي موندلی. نو بهرحال حسد 3 قسمه دی. یو هغه حسد دی خطرناک حسد چې سړی وایي چې دا بل نه دی، دا نعمت الله اخیستی ځان دپاره هم د هغې تمه او د هغې وږی والی نه لري، خیال یې نشته، لالچ یې ځان دپاره هم نشته، خو لالچ یې دا دی چې دا بل نه یې الله واه. دا ډېر بد حسد دی او دا د کفارو حسد دی. دویم حسد دا دی چې دا شی دی ما ته میلاو شي، دا فلانی شی دی ما ته میلاو شي.
خود دا اراده زړه کې نه وي چې دنه دې واخیستی شي. خو د ځان په باره کې لکه مثال یو سړي سره ښځه روانه ده، ښکلې ښځه ورسره ده، او دی دا نه وایي چې دنه دې دا ښځه واخیستی شي، خو دا وایي چې دا ښځه به چې زما وی ارمان کوي. نو ستا ته داسې یو ارمان کوي چې دا ښځه هغه نه اخیستې شوي دي، تا ته ملوي؟ هلکه په خبره پوهېږې؟ ته د یو څیز ارمان کوي بعینه د هر څیز چې کوم څیز الله هغه له ورکړی دی، بنګلې ورکړې ده، ګاډی ورکړی دی، ښځه یې ورکړې ده الله. ته اوس په هم هغې بنګلې وکړې هغې ښځې ارمان کوي چې دا زما وی، نو دا بنګله تا ته عمره نشي ملاویدی چې هغه نه اخیستې شوي دي. نو دا مقصد دی پکې ځان دی، د بل نه اخیستل د نیت کې نشته، نو بل نه د اخیستل نیت کې نشته. مقصود بالذات دی صرف دا نعبت ځان ته حاصلول دي، بل نه اخیستل دی مقصود نه وي. او دریم حسد هغه دی چې ما ته دې هم ملاو شي او دنه دې هم الله وانخلي، ما ته دې هم ملاو شي او دنه دې هم خبر پوه نه شوی. او دویم کې خو ګوره دا وایي چې ما ته دې ملاو شي، د بل سړي دې ورو خیال نشته چې دنه دې واخیستی شي نه دې واخیستی شي، خو بل نه اخیستو نه بغیر تا ته ملاویږي نه، همدو هغه شي ته ارمان کوې ته. او دا دریم هغه شی دی چې ما ته دې ملاو شي او دنه دې الله وانلي، یعنې د دله چې الله کومه بنګله ورکړې ده، یا الله دې نه ښه بنګله ماله م راکړي، د دې دریم باک نشته، دې خبره هېڅ پروا نشته. خو بعینه چې هغه له الله کوم انعام ورکړی دی، هغه انعام به نه غواړي، ځکه چې هغه انعام چې هغه له اخیستی شوي دي تا ته خو ملاویږي نه. نو په دې کې د بل سړي نه اخیستل اگر چې ستا مقصود نه وي، خو پکې خامخا راځي. اللہ فرمائی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اے مسلمانانو تاسو کې چې الله یو بل باندې کم رحم او فضل کړي، د هغه خصوصي فضل، د هغه خصوصي شي ارمان او تمنا او اقا شی زما یاره دا دې زما وی، دا بنګله دې زما وی، دا ښځه دې زما وی، نو دا خو چې هغه راوانغېستی شي تا ته نه ملاویږي، دا مه کوه، ناروا ده. دا ارمان به کومه چې هغه شی دا دې زما وی. او واسألوا الله من فضله، الله پاک نه د فضل، د الله په فضل باندې الله نه بل انعام هغسې انعام وغواړه، هېڅ پروا نشته. یا الله داسې بنګله مالم راکړه، یا الله د ده نه ښایسته ښځه مالم راکړه، یا الله د ده نه ښکلی ګاډی مالم راکړه. د دې خبرې باندې په خبره پوه شو که پوه نه شو؟ نو دا دریم صورت چې دی چې تا هغه شی ولیدو، خوښ دې شو، الله ته دې سوال وکړه چې یا الله دې نه ښه مال راکړه، د هغه والا شی نه غواړې، دا بالکل مضمون نه دی، دا ښه خبره. او دا که په شرعي امورو کې وي بیا ډېره ښه خبره ده. اللہ جل جلالہ فرمائی فلیتنافس المتنافسون سابقوا الى مغفرت من ربکم. غواړه الله نه، هېڅ خبره نشته. نو یو دیني امورو کې غیبته ده، اذان لشی. مثال په طور باندې یو سړی دی، هغه ته پروردګار عالم علم ورکړی. حدیث مبارک کی راځي، د بخاری شریف روایت ده، لا حسد الا فی اثنتین، یعنی غیبته دې ته اصل لغوي طور باندې حسد ویلی شي، نو دا حسد نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه څیزونو کې غیبته او حسد جایز دی. یو دا چې رجل آتاه الله مالا، الله یو سړي له مال ورکړی، ډېر دولت یې ورکړی، فسلطه على هلكته في الحق، نو هغه سړی لګیا دی د الله د دین په کارونو کې استعمالوي، تړ پیسې لګوي. تا زړه کې راغی چې یا الله مال هم داسې دولت راکړه چې زه هم داسې د الله په دین کې ولګوم، دا جایزه خبره. هغه نه خو نه هغه نه خو نه سلب کوي، دا خو نه وایي چې یا الله دنه یې واخله، یا الله دې کنګ لکه د ده والا دا مال ماله راکړه، دا ناروا ده.
یا اللہ دا سمال مال امراکا چیزستا لار کے ولگوما ورجل آتاہ اللہ علما یو سڑو دے اگتا اللہ علم ورکڑے فہوا یعملو ویعلموه الناسا آگا پخپل علم باندے عمل کئی نیک سڑو دے دیندار سڑے اخبر علم باندے لگیا دے عمل کئی اور علم لگیا دے خلق تے خائی ستازر کے راغلا چی اللہ دا سے علم معلم راکا چی ظہم پہ عمل ہو کما و خلق تے و خان دا چی شہر دا جائز کر دے اس خبران شد بہرحال حسد دیرا خطرناک بیماری دا خود دینی امور کی کچرے سڑے دا سے گواری چھے اللہ دا نعمت ما باندے ہمو کا پروردگار عالمہ چیزو ہم ستا پلار کی داو لگون نو دا بیا غبتا دا و دا جائزہ دا دینی امور کی دا سے مسابقہ جائزہ دا اس خبر نشتا دا حسد اسباب حسد کی پیدا کی دی چشینا دا دیتے اسباب علماء ذکر کری یو سبب بغض و عناد و عداوت حسد ہمیشہ دا پارا حق چاہ سر کیے گی چی چاہ سر دا سڑی بغض و عناد ہوئے یو سڑی سر دینے لگی دشمنی دے دا ورسا نو کلا چستا اگر سرا دشمنی دا اگر سر دینے لگی نو اغبان دے اللہ و کرم و کر دا ظاہر خبر دا کم سڑی سر چستا نلگی نو اغبان دے چی مصیبت راشی خلق خوشحالی فطرت کم سڑی سر چستا بدی دا دشمنی دے دا اغبان دے چی کلا مصیبت راگے نظر کی خوشحالی رازی و اغبان دے چی خوشحالی راشی نظر کی خفگان رازی نو دا حسد یو سبب دے بغض دشمنی عداوت اللہ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہهم وما تخفي صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون اللہ کو یہود و نصارى و مطالب اگوی من سرا حسد ولی گئی وَلِهَا آنتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم تاسو اگوی سرمینہ گئے اگوی تاسو سرمینہ اگوی پخلو باندے بازے داسی خبر راوتی دی چاگے نا پتہ لگی چی تاسو سر دشمنی را اور شروع کے چکمی پتے ساتھ دی آغاد دینا ہندیر خطرناکی نو دے آیتونو کہ اللہ پاک یہود و نصارا و سرات دوستے کولونا منع فرمائے لیا چاہوئی نا جگری دوست مجوڑا ہے یعنی خپل سڑی سرا بدی مکہ اور دشمن چھنے یہود و نصارا آگا سرا دوستی مکہ نو چھتا خپل سڑی سرا عداوت نکے مسلمان سرا عداوت و دشمنی حرام آدھا نو چھتا مسلمان سرا عداوت و دشمنی نکے طالب حسد نرزی آگا دوائم نمبر دا حسد یو دوام سبب چرے آگا تکبر اولوی دا بڑائے خیال کلا چید سڑی چرام زولی یو کلیوالاوی یو تعلیم ہو دے یو کلاس والاوی اور باقی کی وہ باندے اللہ رحم ہو کی اگر اللہ درجہ ہو کی مقام ہو کی کہ خیال نکڑی چکل دا چاہ سیپت ہو کے چپلانے سڑے ہو گئے یرو جوڑے قابل سڑے یرو جوڑے تقرہ سڑے یرو جوڑے بہترین کھلاڑی ہے یرو جوڑے بہترین عالم دے یرو جوڑے بہترین مجاہد دے خلصوی مڑا منگے پیجو سڑیا من سر اڑکے ہوئے دا ولو دسر برابر دے و دنا خودے وچت کڑے دے نو چکل تاسا پا کلی و پا قوم و پا معاشرہ کی درجہ کی کلاس کی کور کی وطن کی تاسا برابر دے ہر چکے طور سرا برابر ہے فاغل اللہ ترجیح ورکڑا نو تاکہ تکبر علوی را رچے دل اللہ دا لوی ولی ورکڑا دل اللہ دا بڑائی ولی ورکڑا نو تاکہ تکبر را گئے تاکہ لوی پیدا شوا دو آگے دو جنتا باندے دا اگا فضیلت بد لگی تا باندے دا بلندی بدلگی
نو دویم وجہ تکبر حسد دویم سبب دے ذاتی فخر د تکبر غلط خیالات دریم سبب چې یو سړی دویم سړی د خپل ځان فرمان بردار جوړول غواړي تابع جوړول غواړي یو سړی د کلي کې هغه دا غواړي چې دا کلی زما انډر کې دا ملګري دي زما په انډر کې ملګرو کې بعضې یو ملګری داسې وي چې هغه منیټري ډېره خوند ورکوي منیټرۍ باندې خو پوهې د بعضې بوډاګانو کې دا منیټري وي چې په جومات کې منیټري کوي او ځانه به اواز وکړي ته پوهلی چې هلکه دا ګړی چا سره شته تا څه ضرورت دی چې ته منیټري کوې بعضې خلک په دې جنازه کې ودرېږي هلکه طاق هغه جوړ کړې طاق صفونه جوړ کړي ستا څه کار دی چې ته چې طاق جوړ کړي خو منیټري خوند درکوي په خبره پوهېږي یو کار چې ستا نه ورته ولې اواز کوي ګاډي خپل ډرایور وي او وایي کنډکټر وي کنډکټر به ډرایور له اواز کوي چې شاته راځه ښي طرف ته تاو شه ګس طرف ته تاو شه داسې ده که نه ورته سوارلی څه کار دی چې هغه ورته وایي چې جي راځه 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 زمونږ کلي کې یو کس دغسې و ګاډي ته کلنډر نه علاوه ورته اشاره کوله چې راځه استاد جي ډانډه راځه چې کله یې ګاډه پرېږدو چې بس ودېوالو نو څه ضرورت دی چې ته منیټري کوې نو کم سړی چې نور خلک ځان نه لاندې ګڼي ځان پې منیټر ګڼي دا غواړي چې دا خلک دې زما خبره ومني زه دې په دوی باندې منیټر ومه نو چې کم خلق د ځان نه لاندې راوستل غواړي د خپل ځان تابع کول غواړي نو هغه سړي ته چې الله کله لږه ترقي او امتیاز ورکړي نو ته باندې به دلږي چې مړه دا خلق دا خو زما اندر کې دي ته څنګه دا کمال میلاو شو دی به اوس زما د هغه اندر نه ووته دی به اوس په ما بدماشي خرڅوي سوره انعام کې د مسلمانو متعلق اللہ جل جلالہ فرمائی چی کفار بندگو قریش اہاؤلائی من اللہ علیہم من بیننا قریش رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ہوئی چونکہ قریش سر خدے برابر ہو دیو خاندان دیو کور خلقو نو چی دل پیغمبری ملاو شا مقام ملاو شا خلقو دا خبر منلا نو ابو جہل ابو سفیان پا وقت لا مسلمان نو هغوی خو منیټرانو سردارانو د قوم نو هغوی چې دوی به اوس په منډه ورچلی نو وی هؤلاء من الله علیهم من بیننا آیا دغو خلقو ته الله پاک فضل ورباندې وکړو دوی ته الله پاک برتري ورکړه دا یې په موږ باندې اوچت کړل نو دریم سبب چې دی هغه چې څوک خپل یو سړی د ځان نه لاندې ګڼي او خپل تابع کولې غواړي او هغه باندې الله رحم وکړي نو حسد پیدا شي څلورم سبب چې په خپله ډله او کلي او قوم کې یو معمولي سړی چې هغه خلک د نسب اعتبار سره اوچت نه ګڼي د خلکو خیال دا وي چې مړه دا واغه د غریب سړي زوی دی یاره چې دا څوک دی یاره هغه پلار یې لوهار و یاره چې دا څوک دی دا مړه د کلار زوی دی SHO لگیدلے دے DSP لگیدلے دے SP لگیدلے دے مولا جوڑ شوے دے مفتی جوڑ شوے دے نو پاگو خلقو بدلے چاگا کم خلقو پکلی کی دی خاندان لاندے گنلو کمزور گنلو یا آکو گارز ہے دیو جنوائی چاگا دوی غیر آگا دوی معمولی گنلو او جانونے وربان دیو چت گنل ام دے مطابق سورہ بنی اسرائیل کی رازی ابعث اللہ بشر الرسولا خلق بشر اڑ کے شیگانا لاند شیگانا بڑا بشر رسول کو بشر بچی ہو اگر تو پیغمبری سی علیہ یازو بیتا اگر تو بشر معمولی شیخ کاری امدارنگی محلہ کی تالے و سڑے معمولی کاری غریب در تخکاری کمزور در تخکاری اگر تا اللہ علم ورکی ملا شی عالم شی مفتی شی یا آقا پر سرکار کی افسر شی اگر اللہ درجہ ورک نو بیا پتا بدلے گی شی دتا والی دا درجہ ملاو دا خانان و دا غٹائب ملکان اکثر دا چا غٹوالے نمانی زکر شی اگوی کی خپل اتکبر اگوی موجودے دا چلورام پینزم سبب چکل دبو کسانو مقصد یوم مثال مقابلہ دا دا منڈے
یا د کرکټ یا د خوشخطه یا د تقریر مقابله یا د تلاوت. یو سره وایي چې زه د فاینل ته وځم، بل سړي هم مطلب دا دی چې زه د فاینل د دواړو مقصد یو وي او یو پکې کامیاب شي بل ناکام شي. نو چې کوم ناکام شي د هغه زړه کې آلریډي حسد پیدا کېږي چې دی ولې کامیاب شو زه ولې پاتې شم. د یوسف علیه السلام ورونو کې همدغه حسد پیدا شو. یوسف علیه السلام ورونو دا ګڼله چې موږ هم د پلار زامن یو. یوسف هم د پلار زوی دی چې دا پلار ته دی ګران دی، موږ ورته ولې نه یو ګران. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا، کله چې هغوی وویل اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه، موږ جماعت یو ښه تکړه تندرست یو. ان ابانا لفی ضلال مبین، څه وګوره زموږ د پلار پوهېږي نه او وړوکي له دومره توجه ورکوي او موږ ښه ډله یو غټ سړي یو طاقتور خلک یو په هر کار پوره یو موږ له توجه نه راکوي. نو دوه یا درې کسان په یو شي کې برابر وي یو کنه نمبر واخلي نو د نورو زړه کې حسد پیدا شي. شپږم نمبر جاه پرستی و ریاست طلبي. یو سړی د اقتدار شوقین وي، یو سړی هم دا وایي چې زه د مشر وی، بل هم وایي چې زه د مشر وی. کله چې هغوی ته معلوم شي چې زما د تجارت ملګری، یو سړی هم اپلای کوي چې زه د ډي ایس پي ولګم، بل هم اپلای کوي چې زه د ولګم، یو ترې نه مخکې شي. همدارنګې د یو تجارت والا خلک دي یو سره ډېره ګټه وکړي او لوی لوی تجارتونه وکړي، د نورو تاجرانو ورسره حسد پیدا شي چې پیشه وایي او هغه کم شی چې غواړي په هغې کې د ټول ملګري. اووم نمبر اووم سبب د حسد چې دی هغه حبس باطن دی. په باطن کې هسې فطرتي طور باندې خباثت پروت دی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ په احیاء علوم الدین کی علامہ صاحب سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ سیرت النبی کی دا وړاندې اسباب ذکر کړي او د دې علاج علم دی، قرآن او سنت زده کول دي. او د حسد ټولو نه لوی علاج دا دی چې کله د یو سړي په باره کې ستا حسد پیدا شه، زړه کې دې دا راغله چې دله دا زوی الله ولې ورکړی، دله دا مال الله ولې ورکړی دی، دله دا ښځه الله ولې ورکړې ده، دله دا مال او دولت الله ولې ورکړی دی. نو یو لوی علاج دا دی چې ښه ډېره دعا وکړه دې سړي ته. ستا زړه دا غواړي چې دله د الله مال نه وی ورکړی، دله الله پاک دا ګاډي موټر نه وی ورکړی، زړه دې دا غواړي. په خولې باندې کښېنه درود شریف ووایه او ووایه چې یا الله دې سړي ته نور دولتونه ورکړي، یا الله دله د دې نه هم ښکلي ګاډي ورکړي، یا الله دې نه هم ښکلي ښځه وله ورکړي، یا الله دا ښځه یې نصیب کړي، یا الله دا بچي یې نصیب کړي، یا الله دا مال او دولت یې نصیب کړي. نو زړه خو یې نه غواړي او ته دعا کوې او ستا په زړه باندې خو ګولۍ چلېږي چې زما خلاف لګیا دی دا سړی، ستا نفس به چغې وهي، ته به هغه سړي له دعا کوې، ستا نفس به نه غواړي او ته به هغه له دعا کوې. نو چې کله ستا زړه کې دغسې خبرې راغلې او تا هغه سړي ته دعا کوې نو ستا نفس خلاف کار کېږي، ستا د نفس به څه شی کېږي؟ اصلاح به کېږي. څه شی به کېږي؟ اصلاح به کېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. کېدای شي لږ څه خبرې بیا بلې جمعې ته پرې وکړو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ دا حضر جمعیمان کامل نصیب کا. یا اللہ چو سمرا سودا راغلی دی قدمونه نکیو تلو کی واچوا. یا اللہ چو سمرا راغلی دی قدمونه نکیو تلو کی واچوا. یا اللہ گناہونے پیو قدم باندے معاف کا. یا اللہ پیو قدم درجات بلند کا. یا اللہ چې چا هم لاس پورته کړی دی او څه حاجت یې زړه کې نیولی دی یا الله حاجات شرعیه یې پوره کا. یا الله که څوک بیماران دي کار د حلالو روان کا. یا الله که څوک مسافر دي په ډکو منګولو خپل وطن ته راوله. ای الله که څوک بیماران دي ته ورله شفا ورکا. یا الله چې د چا مردگان شوي دي ته مغفرت نصیب کا. یا الله چې د چا مور پلار ژوندي دي د هغوی په عمرونو کې برکت واچوه.
یا الہ العالمین چاچ پزڑی کی حاجت نیولے دے یا اللہ تت خبر یا اللہ حاجات شرعیہ پورا کا یا اللہ گیر چاپیر پکم کورونو پکم محلاتو کی چی دشمنیانی دی یا اللہ پا دستے بدل کا یا اللہ دخل کو مابین کی چی کم نفرتون دیتی پا محبتون بدل کا الہ العالمین کا بھی خزر و بخاون پا مینز کی چی مینا نشتا یا اللہ دا بوی مینز کی مینا محبت پیدا کا یا اللہ کا دچا اولادون نشتا نکمل اولادون ولا ورکا یا اللہ کا دچا ودون نشتا نکمل ودون ولا ورکا یا اللہ کا دچا نارنا بچی نشتا نارنا بچی ورطا نصیب کا الہ العالمین زمن دا جماعت دلو اولو دا بطولو دا جڑولو انتظام فرمایا یا اللہ زمن دا دی مرکز دا دینی مدرسے انتظام ہوکا الہ العالمین پخبل فضل و کرم سر آباد کا الہ العالمین دا دین یلو مرکز و گرزوا یا اللہ چھوڑی چاہ دیسا دی مدرسے و دی جماعت سر زر لگی دلے دے یا اللہ دنیا و آخرت وارو کیوتا خوشالے و سربلندے نصیب کا یا اللہ کم خلق چھوڑی دی خلاف کی یا اللہ ہوئی دا ہدایتو کا یا اللہ کم خلق چھوڑی زمن دا درس و زمن دا بیان خلاف کی یا اللہ ہوئی دا قرآن نا خبر دی یا اللہ دا قرآن پا خواگوئی مارکا یا اللہ کم خلق چھوڑی سر نفرت کی حقیقت کی اپوئی دی یا اللہ تاہوئی دی ایمان و دا قرآن پا خواگوئی مارکا یا اللہ نفرتون پزے خلق جرون کی محبتون پیدا کا یا اللہ چاچا حجت رکی نولے حاجات شرعی پورا کا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا